الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت. درود شریف ملګری وایي اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. عزتمند مسلمانانو، زمونږ استاد الله ډېر لوی کریم دی او ډېر لوی سخي چې ذات دی، شفیق ذات دی، حکیم ذات دی، علیم دی، خبیر دی، خبردار دی، سمیع دی، اوریدونکی دی. هغه ذات بدیع دی، بدیع. الله بدیع السماوات والارض. الله هغه ذات دی چې ناشنا پیدا کوونکی دی، یو مبدع او یو موجدی. بدیع هغه ذات ته ویل کېږي چې د سر د یو څیز نقشه مخکې وجود دا نه وي او دا پیدا کی نو دې ته بدیع وایي، ناشنا. یو موجد وی ایجاد کرنے والا، مخکې یو څیز موجودی او هغه دوباره بیا جوړ کی، هغه باندې ولیکي چې لکه دا پلان کې ځای جوړ دی، پلان کې چې نه ایجاد کړ. الله تبارک وتعالی فرمایي زه بدیع بدیع مبدع کم ذاتم، یعنی ایجاد د مالم یوجد مې وکړ، د سره یو څیز وجود ته راغلی نو الله وایي ما دنیا ته راوسته، دا دنیا د سره په وجود کې ونه، دغه دنیا چې نه ما پیدا کړه ستا په نظر کې لوی لوی څیزونه دي. الله وایي دې ټولو ته چې وګورې نو د دې خالق او مالک دا به زم په دنیا کې خلق څیزونه جوړ کړي او دغه څیزونه بیا دې وروسته مالک نه. الله وایي نه ګوره یاد ساته دا ټول کائنات د دې پیدا کوونکي ذات ګرځیم او همدا کائنات دا زما په دست او په قدرت کې دي. بل دغه قرآن کې الله فرمایي وی د اسمان او د ځمکې دا به راغونډې کم یوم نطوي السماء کطی السجل للکتب، لکه څنګه چې یو انسان په خپل لاس کې کاغذ راغونډي، یو پاڼه راغونډي، یو مکتوب راغونډي، وی دقسې به د اسمانونه به راغونډ کم، د هر څه نظام به ختم کم، ما طرف تراشه. الله وی کم ذاتم ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان الله عليم خبير. الله وی ما طرف تراشه کم ذاتم اذا ګور هغه ذاتم هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. اے نبی ورته وایا چې زما د ذات نه علاوه بل ذات د عبادت ګور لایق نشته. کم ذات چې د دومره دنیا پیدا کړې ده، نور او سپوږمۍ پیدا کړې دي، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الله وی دا انور سپوږمۍ ستوري دا په خپل یو لین کې چې چکر لګي تپوس کیږي یاره سپوږمۍ سره پاره پیدا شوه. الله ورته يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ای ورته وایي چې دا سپوږمۍ مې دې لپاره پیدا کړه چې تاسو په دې باندې میاشتې وپېژنئ، نور مې دې لپاره پیدا کړه چې ستا جن په دې څومره میوجات دي دا پخېږي، سپوږمۍ پکې میټاس د دې په ذریعه سره پکې میټاس راشي، د دې په ذریعه سره پکې قسمه قسم خوږوالی راشي. هغه الله وایي زم ستا دپاره دا ټول څیزونه ما مسخر کړي دي، ما تابع کړي دي. د نور په ذریعه سره تر ورځې شمارې او ته شپې شمارې، دا ستا د زندګۍ نه ګورې کټ کېږي. هغه شاعر وایي کر الغدات ومر العشي الشاب الصغير ابن الكبير. دا مو وایا چې دنیا یو سرکل دی او بس کله به ورځ راځي او کله به شپه راځي، نه وی ډېر ورځ او شپو تېرېدو سره خو ډېر ماشومانان وی دا ځوانان شو او ډېر ځوانان پناه شو، ډېر ځوانان بوډاګان شو او ډېر بوډاګان پناه شو. دقه الله وی ګورې زه ستا رب یم رب، ما دا هر څه ستا لپاره پیدا کړي دي. اوس کم ذات چې کم دغه ذات دی چې تیم پیدا کړې زم پیدا کړم، تمام کائناتی نظام پیدا کړ، زما ستا لپاره کائناتی نظام چلی او دومره ښکلی چلی، هر څه ستا لپاره دي. الله وایي ته زما لپاره ته راشه که نه ته زما شه. کوم الله وایي یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. وي زه کریم یم. کریم هغې ذات ته وایي چې تا ترې نه غوښتې نه ده او بیا هم دله درکوي. نو وي زه کریم یم مړه ما طرف ته راشه. وحده لا شریک یم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هو یو ته نبی چې ګوره زه یو یم، یو څنګه یو یم؟ الله د ځان د پر احد استعمال ک. عرب
واحد هم استعمالي او احد هم د یو لپاره استعمالي خو واحد هغې ته ویل کېږي چې د دې په شان یو مثل بل موجود شته خو احد په عربی په زبان کې دا هغه لفظ دی چې د دې په شان بل موجود نه لکه عرب وایي فی جیبي درهم واحد زما په جیب کې چې یو درهم د یو روپۍ ده دغه یو روپۍ چې ده په جیب کې ده همدقسې روپۍ ده بل په جیب کې هم کیدی شي خو که هغه داسې وي چې فی جیبي درهم احد زما په دې جیب کې یو درهم دی نو د دې احد نه بیا هغه درهم مرادي چې د دې په شان ټکنیک د دې په شان درهم به بل چا سره نه دا به نایاب وي نو الله وایي احد احد ورته ووایه قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد زه بېنیاز یم بې پروا یم زما ګوره په هېڅ څیز باندې چې نو پروا نشته خو ګوره انسانه ستا په نقصان ډېر زیات خفه کېږم ځکه خو تا ته مې انبیا درولېږل او هر نبي د وخت زمانې د اسمان یو غټ ستوری دی هغه خپل رڼا ورکړه او د وخت نبي دغه زمانې هر نبي په تمام انسانیت کې الله ته خوښ چې نو نبي وي د ټول انسانیت کې ورته خوښ نبي وي او هغه نبي د هغې د دین دپاره څه کوي نوح علیه السلام وایي قال رب انی دعوت قومي لیلا ونهارا فلم یزدهم دعائي الا فرارا یا الله ما خو دوی ته د ورځې دعوت ورکړم د شپې مې ورته دعوت ورکړم او د دوی زما د دعوت سره د دوی نفرت د دوی بغض د دوی حسد دا نور هم سیوا کېږي یا الله څه وکړمه نوح علیه السلام 300 کاله جړلي وو 300 کاله او یې دومره جړلي وو چې په دې سترګو کې د سترګو نه به اوښکې را پرېوتې نو بیا حتی چې په دې مخ باندې چې نو باقاعده کیرلې جوړې شوې کیرلې د اوښکو د وجې نه آدم علیه السلام 40 کاله یو شان جړلې دي او دومره به اوښکې تلې چې لاندې به پرېوتې وی باقاعده به جون هغه شینکی به د هغې نه جوړه شوه وی چې کله خطا شوه لازش شو او دی روان شه تښتېده او منډې واله وی الله ور آواز ورکړه یا آدم چېرته ځې ما طرف ته راشه ته زما نه تښتې ما خو ته پیدا کړې ما د بیت الله شریف د ځای کې ستا خټه واغږله او بیا مې جنو په مینا کې ته جوړ کړې بیا د هغې نه بعد بیا مې جنو جنتونو ته بوتلې تمام پرشتو ته جنو سجده وکړه نو کوم طرف ته ځې وی آدم علیه السلام ورته ډېر سات بعد ورته وایي یا الله حیا راځي بس تا ته نشم کتی ما نه داسې خطا شوې ده چې تا ته کتی نشم وی آدم علیه السلام 40 کاله یوازې جړلي نه دي وی 40 کاله بر اسمان ته کتلي هم نه دي دومره حیا وه پکې دومره حیا وی کله چې داود علیه السلام به واز څنګه کو وی داسې واز به کو یو پیری واز وکړو وی چې کله یې واز وکړو نو د واز نه بعد 300 کسان بېهوشه پرېوتل او معمولي شان په یو فیصله کې معمولي شان خطا راله ابتلا او امتحان راغی بس چې څنګه راغی هو د هغې نه بعد بیا وی چې نو جړل او وی داسې 30 کاله وجړل چې وی دا مخ به په رومال باندې پټ کړی او وی چې مخ نه لیده یو پیر ورته الله ووی چې ای زما نبي ای داود دا مخ دې ولې پټ کړی دی ورته وی یا الله ستا نه ډېره زیاته حیا راځي بس تا ته مخ نشم مخامخ کولی دا د الله انبیاو او هغه انبیا چې الله ته خوښ چې په انسانیت کې خوښ خلک وو او دغه خلک د خدای د دین دپاره چې نو څنګه کېږي یونس علیه السلام د مئی ګېډې ته ځي او ورته یې پام کوه ګورې دا زما چې نو نبي دی د ده یو ویښته ګورې ازاد نشي یو ویښته دا ستا په د ګېډه کې دا زما نبي او دا امانت دی امانت خو عزتمندو په دغه کې د بزرګانو کې او بزرګو هغه کله چې نو ډېر زیات وجړل نو د ډېر د اوښکو د اوښکې په دې سترګو کې کوجې شوې وي بیا به د سترګو نه ډېر زور د وجې نه وینې تلې وي چا ورته وي چې بس که که نه وي ورته چې په سترګو کې ما ته بل صفت وښایه د دې نه علاوه د جړا نه علاوه په سترګو کې خو بل صفت شته نه که نه وی بیا وی چې د اوښکې خور څوک تویوي او چې په ورځ د قیامت خو کم از کم الله ته وښیم چې یا الله ما چې نو زما د سترګو نه ستا د یرې د وجې نه چې یوازې اوښکې نه وینې هم تېتلي دي عزتمندو مونږ خپل تاسو ځان ته وګورو کوم الله چې رحیم دی کوم الله چې سخي دی او یې ما ستا لپاره ورځ پیدا کړه شپه مې پیدا کړه لږ دې ته وګوره قل ارأیتم ان جعل الله علیکم الليل سرمدا الى یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بضیاء افلا تبصرون مړه لږ عقل وي وکړه وي که دا ټوله چې وي ورځ دا ټوله شپه د قیامته پورې شپه کوم د ورځې رڼا به باندې څوک راولي الله وایي زما د ذات نه علاوه بل ګورې بل ذات نشته چې په تا باندې رڼا راولي حق ذات وایي هم د دې مد مقابل کې بل آیات کې وایي قل ارأیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا الى یوم القیامه من اله غیر الله یاتیکم بلیل تسکنون فی افلا تبصرون اے نبی ورته وایا که دا روز د باندې ودکم او د قیامت پر ورځ کم
پتا باندې به شپه څوک راولي کومه شپه بلیل تسکنون فی چې تا ته پکې آرام راځي ستا د وجود دا پکې آرام راحت دې ته پکې سکون میلاو شي نو زما د ذات نه علاوه بل ذات شته نه نقه الله یوي زیمه ما طرف ته راشه که نه وي زه خو د ټول کائناتو بادشاه او احکم الحاکمین یم سار میں حدیث کته یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے مشکا شریف حدیث مبارک دی وی اے خلقو اے زما بندگانو الله فرمائی تاسو زما اطاعت اختیار کې زما نافرمانی مه کوئ زما طغیان مه کوئ سرکشی کې مه راځئ ورنه یاد ساته بیا به زه د ملک حکمران د زړه به ستا لپاره سخت کم د هغه پړه کې به نرمي نه پیدا کوم او که چېرې تا زما بندګي اختیار کړه ما طرف ته رالی او زه دې خپل کړم ما سره د تعلق جوړ کړو زما معرفت دې وپېژنده نو ګوره یاد ساته د باچا اړه به ستا لپاره نرم کم نرم او بیا حضور پاک علیه السلام فرمایي چې دا خو الله وي خو بیا حضور پاک علیه السلام فرمایي چې ما ته الله ویلي دي چې دې خلکو ته ووایه چې حکمرانانو ته بد رد نه وایي راشي خپل عمل صحیح کا او خپل الله سره چې نو تعلق جوړ کا دغه الله به تمام کارونه سم کی اوس کوم الله چې تمام کارونه سمېدو لپاره عزتمند الله ذات ته ذات هغه ذات ته موته چې کریم دی موته نوزو بل طرف ته روان یو د غم په حالت کې د خوشحالۍ په حالت کې د راحت په حالت کې دغه رنګه تکلیف په حالت کې موته الله ته لاړ نشو اوس عزتمند بل طرف ته روان یو زموږ ستا یقین کم طرف ته لاړ یو ډېر لوی د خدای ولیو بیت الله شریف کې ناستو او ډېر په توجه سره دعا غوښته د زمانې باچا راغی او هغه ورته وایي هلکه وایه که نه د دعا نه چې پاره شو وي ته څه غواړې چې له درکړم او داسې کتل وي بادشاه وي دا خو ډېره انتهایي د بېغیرتوب جنو نښه ده او ډېره د شرم جنو نښه ده چې زه د خدای په کور کې ناست یم د خدای کور ته مخامخ یم او د الله نه نه غواړم او ستا نه یې غواړم دا خو ماله ډېره زیاته حیا راځي خو زما ستا په شان وکړه ویې ویل چې دا وګوره الله راولېږه ما دعا وکړه بس سمدس الله راولېږه عزتمندو زمونږ او ستاسو یقین دغه ذات باندې راشي کم ذات چې د ټوله دنیا پیدا کړې ده کم ذات چې د خزانو مالک دی ولله خزائن السماوات والارض الله وایي زه د خزانو مالک یم د ځمکې او د اسمانونو دا ته اسمان ښکاري دا اسمان معمولي اسمان نه دی دغه اسمان بغیر عمد ترونها هیڅ قسم ستن تا ته ښکاري نه چې لکه په دې کې ستون ودرولې دی بغیر ستنو ولاړ دی یو کوټه جوړی یو سفر جوړی بغیر ستنې ودرولې نه شي الله وایي ما د اسمان یو اسمان نه اوه اسمانونه دا بغیر ستنو مې جوړ کړي دي بیا الله وایي لږ ورته وګوره ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير مړه لږ ورته وګوره سم ورته وګوره په دې اسمان کې به تا ته تلیشن سوري به هم ښکاره نه شي بیا الله څه وایي مړه وي ثم ارجع البصر کرتين ينقلب وي ستا د نظر به ستړي شي او ستا د نظر به تا ته واپس راشي خو زما په کائناتي نظام کې او زما په اسمانونو کې به هېڅ قسم عیب به معلوم به نه کړي هغه ذات نو دا ړومبنی اسمان دا مکمل بهترین کاڼې لګېدلی دی او کم کاڼې لګېدلی دی نن ما ورته ورته وي هلکه وي دا کاڼې دا پیروزه دی دا ملغلره ده هلکه چې دا داسې بهترینې ملغلرې دي دا ړومبنی اسمان الله د شنو ملغلرو لګولی دی د دې یوه ملغلره تمامه دنیا قیمت نشي برابرولی دویم اسمان بیا د مرجانو دی دریم اسمان د یاقوتو دی څلورم دقسې بیا ورپسې د سرو زرو بیا د سپینو زرو بیا د نور الله جون اسمان جوړ کړی دی دا اسمانونه الله سره خزانې دي بل دی کې الله وایي وي د دې میراث وي دا زیم زیم الله وایي ولله میراث السماوات والارض د ځمکې اسمانونو د دې تمام خزانو مالک الله وایي د دې مالک ګوره زیم چېرته خیال دی بل طرف ته لاړ نه شي ورکه ته وایه چې زه غټ یم نو الله وایي مړه لږ وګوره وي داسې قومونه چې د هغوی باړې ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد غرونه به تراشل طاقتور خلکو عهدو والا خلکو دغه رنګ لوی مال والا خلکو باډې مې ورکړې وي سلطنت مې ورکړو صنعت مې ورکړو هغوی خپله کامیابي هغوی خپل عزت هغوی همیشه لپاره په دې کې پناه موندله چې زما کامیابي او زما پناه او زما نجات دا په دې مال کې دی په عهده کې دی تجارت کې دی الله وایي سره د تجارت نه او سره د عهدې نه او سره د حکومت نه هغه خلک غرق او تباه و برباد شو الله وایي لږ ورته وګوره فانظر کیف کان عاقبة المنذرین ما را دې خلکو څنګه حشر وکړو کأنهم اعجاز نخل خاویه الله یې په ځمکه به پراتو لکه د کجورې تنه چې پرتې او ترمې ترمې به لاړل په غرونو کې هغه زمانه کې هغوی غرونه به تراشل الذین جابوا الصخر بالواد غرونه به تراشل او هغې کې به ځان له تیخانې جوړولې وي د خدای عذاب به دې کې دننه مونږ پورې څنګه راشي وي الله هوا ته حکم وکړو
زلزله پر راوسته منهم من خسفنا منهم من اغرقنا منهم من اخذته الصيحه پرشتہ راله او چې څنګه جن حواله جن دیګه ورکړه وی هوا بدن نه لاړه بل پرشتہ راله زمکه له خبر وښته زمکه باندې زلزله راله وی دا خلک به د بیسمنټونو نه ته خانونه به را بار کړل وی بل پرشتہ راله حواله به چینی دیګه ورکړه وی لکه د بال به د خلک بر اسمان ته اوچت کړ او دې خلکو دا چغه په اسمان کې اورېدې کېدی او واپس به زمکه لرو ویشل ترمه بلاړل اغه الله ويزم قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا بل ذلك الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار الله اذا خستا غزاد ما چې ګورستانه خبرم خبيرم خبردارم باریک بینم لطیفم مهربانم ما طرف تراشه مړه ته کوم طرف ته دی ستا که هر عمل دی که نیک عمل دی که بد دی عمل دی ټول عملونه دی ګوره ما ته معلوم دی ما نه پټې دی نشي ګورې حتی چې ستا په دې زړه کې دننه کم راز دی وحصل ما فی الصدور په دې سینې کې د سینې بوشلې دي دننه زړه به ترې نه راوباسلی شي الله وایي د دې زړه نه دې زه خبر یم ستا دننه راز نه زه خبر یم کوم طرف ته روان یې مړه ما طرف تراشه یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك دنیا کې مخکول شکل صورت درک د تمام کائنات او شاهزاده مې جوړ کړي په تمام مخلوقاتو کې مخکول جوړ کړي حسین شاهکار مې دل درک حسین خپل نظام مې دل درک او مړ بیا بل طرف ته روانه بیا چې کله زما منادي او مؤذن اذان کوي نو ته بل طرف ته روانه او زما له حکم ته حکم نه ښکاري الله یې مړه ما طرف ته راشه کنه کم تر کریم کریم ما خو تاسو ډېر احسانات کړي بیا سوي فبأي آلاء ربك تتمارا زما کم کم نعمت په مړه ته کیوں دروغ غني او زما کم کم نعمت ته به دروغ وي هغه کې به شک کې دغه نه شکرې بکې یو نعمت منه چې ویش ماره و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار الله یې کشمیر شمیر به نه کې ما تاسو نه نعمت کړی او پټول نعمتونه کې مته د ایمان نعمت عظیمه در کړی دی دا داسې نعمت ته چې تمام دنیا د دې مقابله نشي کولای الته په آخرت کې خلک جنت او جهنم ته لاړ شي ګناهګار مسلمان هم جهنم ته لاړ شي کافران به ته تعالی خپل ایمان څه پیدا درکړه خپل کلمې څه پیدا درکړه وی الله رحمت په جوش کوي فرشتو ته به لاړ شي جهنم ته او هر هغه چې په دنیا کې من قال لا اله الا الله لا اله الا الله کلمه ویل ده بدر جهنم نه روباسه جنت ته داخله وي دا وخت کې به کافران وي ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين کاش چې په دنیا کې مسلمانان وي یا لیتنی كنت ترابا یا چې بس خوري وي او دوباره را پاسېدل نه وي نو الله ان الله عنده علم الساعه ما سره د قیامت علم دی ګور یا ساده د قیامت تعین الله وي ما ترې تا باندې ګور قیامت را روان دی او دغه قیامت نه مخکې باندې بل قیامت را روان دی چې قیامت صغرا وته وي مرګ وته ویل کیږي الله وی ګوره قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم اے نبی جی وتوا د کم مرګ نه چې تخت قسم نه کوته تخت دغه مرګ به ضرور ملاقات کیږي او ما طرف ته برازي الله وی خبيرم ما طرف ته برازي افاسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا ترجعون الله استاس خیال نه دنیا کې مې بس پیدا کړی ما تعالی دا دون خپل وجود چې درک ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقنا من الطيبات وفضلنا على كثير ممن خلقنا تفضيلا الله وی مړې ټول کائناتو کې او ټول مخلوق کې متا ته کرامت درکو عزت مې درکو دا ټول چې نو څومره د ځنګل او څومره د اوچي او څومره د سمندر مخلوقات دي ټول مې ستاره پاره پیدا کړل او ستاره پاره چلو مونږ غوري خو مړه د تاسو کې تلک زما په حکم باندې خپل ژوندۍ راواله او ما سره تعلق جوړ کا کوم الله چې د مینې لایق دی او کوم الله چې تعلق جن لایق دی عزت مند نن زموږ دغه سره تعلق نشته دا سه تعلق جوړ کو تعلق چې بیا زموږ د مونږ موتا دوره کا ته موږ کو او په موږ باندې مسلې حل کیږي په هر حال کې د موتا نه موږ چې یاد وی راته غره د الله نبی فرمای صلو کما رایتمونی وصلی دا سه موږ وکړه لکه څنګه چې زه موږ کوم حضور پاک علیہ السلام فرمای دا سه موږ کوي لکه څنګه چې زه جن موږ کوم هغه نبی چې څومره حسینو واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم ترد النساء حسان ابن ثابت د حضور پاک علیہ السلام په مخ کې د حضور پاک علیہ السلام مدح بیانای او اے نبی وی قسم دې ته دومره خولې کنه وی چې ستا په شان نبی چې ته ادلا وی چې ته مور زې ګول نه دی او نه زماستر کو چې ته ستا په شان حسین انسان لیدل نه دی وی دومره خولې ته جابر ابن سمره وی قسم دې حضور پاک علیہ السلام ډیر زیات خولو وی دومره خولو کنه چې د سپوږمۍ نم زیات خولو هغه نبی چې الله حسین پیدا کړو جمیل پیدا کړو یو موقع باندې شام ته دی
او د شام راهب چې کله ولید او داسې ورته وکتل او په دې کې نښې نښانې وکتې وی تمام وفد د ابو طالب صاحب له روټۍ وکړه وی حیران شو چې یا دا خو هغه راهب دی چې د به مونږ خلکو ته ډېر بد کتل نن روټۍ کې ورته وی تاسو سره داسې یو نوجوان دی په دې کې د نبي اخر زمان نښې دي او خدای دپاره دی واپس چې نه بوځئ دی واپس بوځئ دلته یهود ډېر لوی جنزور دی هسې نه یهود دی پسې دی دا ختم نه کي دا قتل نه کي دا واپس بوځئ بی ته دې نه مخکې بی خدیجې ته خپل غلام حارثه ورته وی ما په دې کې ناشنا نښې دې نه مخکې سفر کړي دي وی دا پیره چې کله راځي که نه نو ما ته به وایي ښه وی چې کله حضور پاک علیه السلام راته نو وی دا ورته مخکې نه ودرېده هغه ورته چې په پلانکې روز پلانکې ټیم شاید چې مونږ راشو وی دا ورته ودرېده او چې وی کتل ورته داسې وی حضور یو ځای کې مې سوري نشته او د حضور پاک علیه السلام مې ته چا صادر نه ویلی دی سوري ورسره جن را روان دی دی ورته وایي خدیجه بیبي ته وایي ما وکتل چې دا غرونه حضور پاک علیه السلام ته بیا سلام کو او یوه ونه راله او داسې را روانه وه ځمکه کې حضور پاک علیه السلام ته رانږدې شوه او د هغې نه بعد یې ورته سلام وکړو او بیا چې نوم دقه ودي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک محمدا عبده ورسوله یو پیرا ورته ابوجهل وایي موږ به تا نبي الو منو که نه وی چې ته دا سپوږمۍ دوه ټوکړې کې وي خامخا وي ته په ما ایمان نه وړې وي بلکل دا ټول د باندې ایمان نه وړي ټول خلک یې راغونډ کړ هغه خو دا خیر کې داسې دي وی حضور پاک علیه السلام سپوږمۍ ته صرف د خپل د شهادت دا ګوته داسې ونویله او چې څنګه یې ورته ونوي سپوږمۍ دوه ټوکړې شوه یوه ټوکړه یو طرف ته لاړه او بله ټوکړه بل طرف ته راړه اقتربت الساعة وانشق القمر او د هغې نه بعد ابوجهل څه وایي چې اوهو ته خو ډېر لوی جادوګر یې د ستا په شان جادوګر مونږ چتم نه دی لیدلی ځکه چې اوسه پورې په سپوږمۍ د چا جادو نه دی ختلی ستا په سپوږمۍ باندې جادو چې نه وخته حضور پاک علیه السلام ډېر زیات خفه شو الله د تسلی لپاره ته اے نبی دا خلک ایمان نه راوړي او ته تسلی کوه بیا حضور پاک علیه السلام نه درې پیرې جبریل علیه السلام راغی تسلی ولا ورکړه هغه نبی یو کافر راځي عقبه ابن ابي معيط وی دی راغی د حضور پاک علیه السلام په مخ مبارک باندې لاړې توکړې وی بل کافر راځي او د حضور پاک علیه السلام په دې مخ مبارک باندې شګې راویشتې وی د حضور پاک علیه السلام بیبیانو کې بیبي راځي د حضور پاک علیه السلام مخ پاکوي یا د حضور پاک علیه السلام لور راځي او مخ ولا پاکوي په لوپټه وی هغې چې حضور پاک علیه السلام ورته څنګه وکتل نو وی هغې جړله وی د هغې نه بعد وی دا ورته وایي چې ای د الله نبي تا ته ډېر لوی تکلیف در ورسو وی حضور پاک علیه السلام ورته وایي چې دا څه تکلیف دی تکلیف خو هغه تکلیف و چې کله زه طایف نه را روان وم او 3 میله کې د شریرانو هلکانو زه ایشتمه او زما د بدن داسې ځای نو چې هغه وینې نو او کله چې به زه را پرېوتم او واپس په کله پاسېدم نو دوباره بیا په کاڼو باندې ایشتم دقه باغ کې ماله صرف او صرف لږ شان آرام راغی او د دې خلکو نه چې نو زه محفوظ شوم او ورته یې ویې تا ته څه پته را هغه وخت په ما د طایف ډېر زیات ګران و چې د طایف خلکو زما د عزت سره لوبې کولې زما عزتمندو حضور پاک علیه السلام عظیمه هستي ده ځکه خو بیبي آمنه وایي وی حضور پاک علیه السلام چې پیدا شو وی په دغه شپه مونږ کره एकदम رڼا شوه وی دومره رڼا شو چې تمام محل وی دی رڼا که رڼا وی د هغې نه بعد وی بهر چې نو ما یو پسې چینی ماشوم دغه غلام ولېږه ما عبدالمطلب صاحب پسې مې غلام ولېږه چې راشم او یو عجیبه نوسیرې پیدا شوې وی راته وی دا عجیبه پکې څنګه وې ما ورته دې څنګه پیدا شو نو یو خو د خبرې وکړې وی دا خبره کې ازمکه اسمانونه دا یو الله پیدا کړي دي او دا شهادت کوته برن ویلا او دا غینه بعد د کینو پس مکه باندې سجده کینو لګولا دا جیبن وسیر پیدا شو او ته دریم دار چې زموږ دا کور ټول روخانه شو هغه ته یوازې کور نو بهر مولید چې ډیر زیات روخانه شو او دقه سه بیګا د اسمان د استوري راخته شي ټول دا علامت او دلیل په دی باندې چې دنیا ته نبی اخر زمان راغی وی د قیصر د کسرا په بادشاہتونو کې لوی لوی بوتان پراتو هغه بوتان خطر را پرې وته ټوکړي ټوکړي شو الکه وی تاریخ وګوره دا څه چللی وی تاریخ چې او نبی اخر زمان په کم وخت کې پیدا شي په دغه وخت کې بس تاسو د بوتان خود به خود برابر روزي وی دغه رنګ دغه خلکو په ګرجو کې د دې ایران د دې په ګرجو کې وی د 1600 کال پورې جن اور نو جن مرشوي دا خلق آتش پرستو وی چې کله حضور پاک علیه السلام په کومه شپه پیدا شو وی د دوی تمام په آتش ګدو کې دا ورونه دا مړ شو مړه عزتمند حضور پاک علیه السلام هغه عظیمه هستی وی او پرې سترګې خرابې شوې دا سترګې چې داسې کله کله راوړي وی د حضور پاک علیه السلام سترګې خرابې شوې وی خپل جین وی تر ابو طالب صاحب را روان کو وی چې ورته چې پلانکی دی کې چې راهب دی او ډیر زیات جن نیک دی او په دې ادم کدي بټیک شي وی چې څنګه چې هغه ورو ټکو نو یو پیر چې هغه ورو ټکو ورو نه وته
بیا ورته یا سم د سره وته او ډیر یریده ورته ولې ورته وی ته د زلزلہ ولې دا د زلزلہ وی زما په دې محل په دې کور باندې زلزلہ رااله ما وی چیرې داسې چلني ابو طالب سوي قسم دې په یو ځای کې زلزلہ نه و او د په دې کور باندې زلزلہ رااله چې تعالی دوړو جهانونو سردار راغله ته په جن دن نه سروزه وی چې څنګه وروته داسې وته وکتل ورته وی چې دغه خدا نه نخانی د نبی اخر زمان دی ورته وی خزه یو ټریو کا د در لاړ خپل راواله او په سترګو ولا پورې کا کدا ټیک شي بالکل دا نبی اخر زمان وی چې همدا سه وکړه حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام سترګې مبارک ټیک شوې حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام هغه عظیم شخصیت هغه شفیق مهربان څومره مهربان نه په امت باندې او طائف په موقع باندې راځي او دومره تکلیفونه او بیا هم خیر نه کوي بیا هم خیر نه کوي یا الله عزت ته شکایت چې نه کوم د خپل ذوق د خپل کمزوري شکایت خدای ته کوم خو خدای ته ما چاته حواله کې داسې خلکو ته مې حواله کې چې هغه ما ووینو تندي تریو کې داسې خلکو ته ما حواله کې چې هغه ما نه پیژني هغې باندې زما خبره داسې لګي یاله زه خپل کمزوري شکایت تا ته چې نه کوم عزتمندو هغه نبی عبیده بن جراح رضی الله عنه سوی یو پیر د احد په موقع کې د حضور پاک علیه السلام دغه خپل رخسار او په دې خپل ننګو کې په دې کې جون د سیخ کړه خخ شو ما دې الله نبی دا کړه دې نه لري کوم ورته چې او ما تخپل غا خړم کو چې څنګه مې چک ورګو د مال غاخ مات شو وی چې بل بیا مې چک ورګ بل غاخ مې مات شو وی دریم چک سره د حضور پاک علیه السلام وی دغه رخسار وی چې سپوږمۍ په شان پړقېدل په دې کې جن وی داسې زینو ټول د وینو رنگ بنګ دی او ماته نسیخ جنو وسته هغه د الله نبی وی جن بیا ما وی چې څوک جن خپل نبی ته او داسې نبی ته جن دغه ورکی تکلیف ورکی دا قوم به بج نه پاتې کیږي ماته حضور پاک علیه السلام چې نه 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 داسې مو وایا او داسې مو وایا دومره حکیم دومره شفیق مهربان جنوزاد او زموږ بند حضور پاک علیه السلام د امت لپاره جړل سمره دي او سمره دي د لپاره دعاګانې جن غوښتي دي کله د مرګ وخت راځي د جبرئیل علیه السلام راځي ورته وینا تلار شو الله ته وایا چې زما د دنیا نه تشریف فرما کېدونه بعد زما د امت په جنو سکیږي جبرئیل علیه السلام دوباره راغی یو ورته وی چې د امت په باره کې بزت تا جن هغه وخت ته پورې جن خوشالم سو پرې ته خوشاله شوی نه زه به تا راضي کوم چې سو پر ته راضي شوی نه وی دا غینه بعد حضور پاک علیه السلام چې او مانه روح واغستی شي حضور پاک علیه السلام هغه نبی دی وی د معراج د واقعې نه بعد وی ابو جهل وی چې لګ راشه کنه خو به سنوي شان خبره ده وی حضور پاک علیه السلام ته وی چې ته کوم خبره کې د امت خلکو به مخ کېو کې وی حضور پاک علیه السلام ته چې ولنه ټول خلک راغون کړ حضور پاک علیه السلام ته د دقه ستلې ما بیګام ما اسمانونه لیدلې دي زما د انبیو سره ملاقات شوه دي ما امامت انبیو ته جنو کړي بیت المقدس ته جنو تلې ما سدرۃ المنتهى ته تلم شریف الاقلام ته تلم لوح محفوظ ته جنو تلم مکان لا مکان ته جنو تلم او خو په دې وش په تلاړې او بیام راغی وته بیام راغلی ما وسوته وی جوبه خبره ده ته خو په ژوندګۍ کې ته داسې جن دغه ته نه دلی شام ته دا راته وایا چې په دا بیت المقدس چې کوم دی دې دروازې سودي دنه پاکستاني سومري حضور پاک علیه السلام حیران شو او دم ناسي ته دې مرکز ته ډیر راغلی خو تا پکې راستنه په کې چې د شمارلې نه مقصود دا نه دی مقصود زمونږ استاد الله رضا ده عبادت ته کم مهنت چې دا غیر لپاره به الله انبیاء را لېږل د حضور پاک علیه السلام هغه مهنت چې دا غیر لپاره دغه ارس قربان شوی دي دغه مهنت ته پانن ته دلته راغلی نو تا ته دې ستونه دې سره ستاسو کار نشته نو حضور پاک علیه السلام وی حیران شو وی جبرئیل علیه السلام راغی ورته حیرانې ګم دا غون بیت المقدس په جبل قبیس باندې بګیدم او ته وته وایا ورته چې او به هم نه ته ورته استنی په دن نسودي حضور پاک علیه السلام دې دونه په استنی دي ورته ورونه وی دومره ورونه دي یره چې د شهر ته ورننو دي بیت المقدس شهر ته نو دا راته وی د شهر سو دروازې دي حضور پاک علیه السلام دې دومره دروازې او داسې دروازې دي بیا ته بل یو را پاسې ده یمنګ بستالو منو چې دا راته وی زموږ یو قافله تللی ده او دا بس ټیم رو رسی جبرئیل علیه السلام ورته وته وایا چې دا کله د انور په ډوبېدو شي د غروب ټیم چې دغه وخت کې بچین دا جبل قبیس باندې درېږي بس دا به حرم شریف را دنه کې دغه چینو ټیم دی ورته وی دا راته وایا چې دغه قافله کې وخان څومره دي وته دومره پکې وخان دي حضور پاک ورته د مزه خبراتو کوم وی ته پوسټ بیا وکي دغه وخانو کې وخو هغه باندې یو کینی وی وبو او لږه شان وبو په جام کوټي کې لږه شان وی دا غینه مو بمس کړی دي خو هغه کس زمونږ جنې وسو زمونږ گاونډیو او ماته چې پته و د دې وجه ما دا غنه چې لګي وبمس کې دغه وبو کمی شي بیا ته تاسو کې او ورته وی بلم دته ما زما بوراق چې کله دغه سره تیرې ده کنه نو دا وی اوه او یاره ده
او د هغوی اوښ چې نو وتښتېده پته نه چې بیا هغه اوښ پیدا کړي که بیا نه پیدا کړی خو یاره دغه وخت سره د هغوی چې ما کله براق تېرېده نو د دوی د اوښان ویرېدله دا پکې لا بېله وی چې کله همغه ټیم شو او قافله رانه د غروب ټیم شو قافله را ښکاره شو یاره دا خو هم رښتیا شو بیا ځینې تپوس کوي یاره تا سره اوبه راووته وي او عجیبه خبره خو دا وه یو خو زمونږ د اوښان ویرېدل او دویمه دا ده چې د اوبه په دې جام کې قدرتي طور کمې شوي دي په دې لوښي کې دا قدرتي ورته حضور پاک ورته دا دنه ماسکلی وي هغه نبي دومره لوی شان په دغه دوران کې په دغه ورځو کې بیت المقدس ته هرقل روم بي راغلو وی چې راغلو نو وی دغه ابو سفیان ته وی چېرې ما اورېدلي دي چې دغه ته په دې مکه کې یو کس د نبوت دعوه کړې ده ابو سفیان دا وخت مسلمان نه دی وی هغه ورته چې او بالکل ټیک ده خو نن سبا هغه یو ناشنا خبرې کوي ورته څه ناشنا خبرې کوي وی دا خبرې کوي چې زه دقسې چې بیت المقدس ته تللی وم او د دې بیت المقدس نه بعد بیا اسمانونو ته تللیم دا وه خو په دې بیت المقدس یې موږ ځکه یقین نه کوو چې دې په زندګۍ کې چې دلته نه راغلی وی دغلته هرقل روم سره وی خوا کې یو کس چې نو ډېر بوډا سړی و وی هغه ورته وایي چې دا راته وایي دې کومه شپه ښیي او کومه چې نو ورځ ښیي ورته پلانکې شپه پلانکې چې نو دغسې چې نو ټیم چې نو ښیي ورته وی دا دې چې کوم څه ښیي بالکل ټیک وایي وی په دغه شپه د بیت المقدس چوکیداري او پیره دا زما وه همدقسې وه چې دا دې وایي دا ور عجیبه خبره ده لرشي په هغې کې ما د خپو مونډان چې نو ولیدل او دغسې چې نو بهر کاڼي سره چې نو باقاعده د براق د اس دا نښې چې نو پرتې دي بالکل دا دې چې کومه خبره کوي نو دا ټیک کوي حضور پاک علیه صلات وسلام ته الله یو لوی شان ورکړی لوی شان والا نبي هغه نبي چې نن ته د هغې اقتدا نه کې او بل طرف ته روان یې د هغه د سنتو نه خلاف ژوند تېری او ستا غم ستا خادي او ستا د زندګۍ رهن سهن معاشرتي ژوند د دې تېرېدل دا بل طرف ته هغه د الله نبي په قبر کې څومره چې نو خفه موږ نن الله د الله هم خفه کوو د الله نبي هم خفه کوو د الله حکمونه کم طرف باندې نو زندگی تیرو د الله د نبی طریقې کم طرف ته کړې کله چې په موږ او تاسو باندې غم راشي خادي راشي نو بیا موږ او تاسو نه حضور پاک سنت ایری حالانکه د حضور پاک علیه صلوات والسلام د جسد اطهر سره چې کوم خوره لګېدلې ده د روزه مبارکه کې دغه خوره الله تبارک وتعالى د خپل عرش نم زیاته محبوبه ده اوس هغه نبی وو تاسو نه محبوبي دغه نبی د بدن نه چې کومې طریقې وتري دا به الله ته څومره محبوبي وي او نن زموږ د پوندو نن امت کم طرف ته روان دی نن دغه نبی طریقې کم طرف ته چنو لاړې زموستا په جون کې زموستا په کور کې د بچو په جون کې د زنانو په زندګۍ کې دا طریقې د سنت راتل د تبلیغ کار کې نو څه تنظیمي کار نه نه او نو څه پارټي دا او نو څه بل څه نو څه شهرت ته تبلیغ کار له خوراک ته بس له ګلمې بخوري یره دا به څنګه ټیک شي زه به څنګه ټیک شم زما به الله سره تعلق کې نو څنګه جوړ شي بدغه تبلیغ ویل کی چې تا در دین نه میټاوي دو غم کې نه ولګي بده ته تبلیغ ویل کی پدې باندې خپل مال پدې باندې خپل جون پدې باندې خپل صلاحيت دا خرج کول دي عزتمندو زندگی جوړېدل دا ګوردا سن نه چې زموستا ژوند جوړ شي او بغیر د دینه جوړ شي نه ژوندونه به جوړيږي صحابه کرامو ته جزیل راتل چې علي فی الجنه عمر فی الجنه عثمان فی الجنه طلحه فی الجنه سعید فی الجنه زبیر فی الجنه عبدالرحمن ابن عوف فی الجنه نو تاسو بشارتون اسنه راتل دغه خلکو زندګي وګوره هغه صحابه د یو صحابي زندګي رااله هغه د تکلیفونو نه د قربانونو چې نو ډکره حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي ته غسل ورګي او په خندا شو ته پوښتنه کیږي ولی د الله نبی او مختم واړه ورته وی د دومره چې د اسمان نه پرشتي راغلي دي او حور راغلي دي چې د په انتظار باندې د خپو د لګېدو ځای کې نو نشته بل یو صحابي حضور پاک علیه السلام هغه ته چې دا کفن دفن په وخت کې وکتل نو په خندا شو ته پوښتنه کوي ولی حضور پاک علیه السلام ته د لوګي په حالت کې د مرګ راغلی اوس پرشتي او حور راغلي دي او دله د جنت نه خپل چې میوه وروړي هغه په خله کې ورګي او زموږ مندو کوم خلکو دغه صحابو زندگی چې ګوري عمار ابن یاسر زندگی وګوره دغه زندگی څنګه وا پلار چې دغه شهید مور چې شهید په اسلام کې باندې چې شهادت او هغه ته تکلیفونه څومره چې ورکول د بلال زندگی وګوره د صہیب رومي زندگی وګوره سلمان پارسی زندگی وګوره د ابوبکر صدیق رحمه زندگی وګوره د عمر زندگی وګوره او د ابوذر غفاری زندگی وګوره د عثمان زندگی وګوره هر صحابي په خپل دغه جون چې ګوره هغه خپل تمام صلاحیتونه د الله په دین باندې قربان کړی دي نن زموستا فرق به دغه چې زموستا صلاحیت د دنیا نه راغی په دنیا لګي دغه صلاحیت د دنیا نه راغی او په دین باندې چنو لګي او زموږ د پوندو
کوم الله سره چې تعلق جوړېدل دي هغه سره به تعلق جوړېږي. د الله نبی فرمایي صلو کما رأیتمونی اصلي، داسې مونځ وکړه لکه څنګه چې وي ته زما مونځ کوم وي دقسې چې نو تاسو چې مونځ وکړئ. د حضور پاک په زمانه کې یو څو صحابه کافرانو گرفتار کړل، په هغه کې یو حبیب رضی الله عنه هم، عاصم رضی الله عنه هم او زید ابن دسنه جن هم، دوی سره جن د کافرانو غداری وکړه غداری. او چې کله حبیب رضی الله تعالی عنہ شهید کو، ابو سفیان دغه وخت مسلمان نو، ورته یې ارمان نشته، یو ارمان همیشه چې یو 2 رکعاته مونځ وکړم. زمونږ استاد دغه وخت کې سي، دغه وخت کې وی چیرې یاره پلان کې مړ کېږي دا وصیت یې وکړو، دیو کو هغه وای یاره ارمان مې دارې چې 2 رکعاته مقرره کې او زمونږ دا خبر څوک حضور پاک ته ورسوي چې تاسو مونږ سره غداري وکړه. وی حبیب رضی الله عنه چې 2 رکعاته مونږ کو اطمینان سره مونږ کو، او دا غینه بعد وی قسم دړمې کې چې 2 رکعاته مونږ نور مکمه. خو بیا به تاسو چې محمد علیه الصلاۃ والسلام مرګري دا د مرګ نه یریږي نو ځکه مونږ نه کوي. هغه خلک 2 رکعاته مونږ هغه په هر حال کې چې مونږ پرې خو نه دی، زموږ سره مونږونو چې نو څه حال نه دا د جمعې وګدې شپې تیرې شي مو ته خپل الله تعالی بانسو ورته ونه جاړو وخ کې وته دوی نکو دا بس کېږي. بکری موته کې لیکلی دا وی کوم سترګه چې د الله په لار کې ایخه پاتې شو، او کوم سترګه چې د الله د یار د الله د ير نادینه اوخ کجنه لاړه، او کوم سترګه چې د الله د دین لپاره د پیری د چوکیدارې په وخت کې دا چې نیو وغړې دا وی دې سترګه مې د جهنم ور خو سکه وی لوګیم په حرام دی، او پر د قیامت په خلکو د سترګو نه به اوخ کې روانې وي، وی د دې قسم خلکو د سترګو نه به نه اوخ کیږي نه په غم او نه په پریشانی. حتی چې بکری موته لیکلي دي وی د ماشي د وزر برابر وی د دې برابر باندې د سترګو نه اوخ کبه نه دي. ځکه د الله نبی فرمای وی هغه بدن چې کوم بدن د الله په لار کې پاغه ګرد او غبار لګیدل دي او بل طرف ته جین وی دغه رنګ جهنم ورولږي دا په یو بدن وی جمع کېدی نشي. او زمونږ استاد د منځونو سره حالي مونږ شي ګورې عزت مندو داسې منځونو کو چې پاغه منځونو باندې د الله سره جنو تعلق دینو جوړ شي، او دا مونږ جوړېدو د پاره نه بلکې د ژوندۍ د جوړېدو د پاره دا غیر پر علم خدای الله صفت دی ګورې دا یا ساته العلم نور من الهي ولا يعطى الى المعاصي سوي ودان علم دا د الله د نورونو یو نور دی او دا الله ګناګار ته نه ورګي ګورې چې ګناګار ته ورګي. امام محمد رحم الله امامانو کې امام دی وی دې چې کله وفات شو نو چا خوب کې لیدو او ته وی الله سره سم عمل وکړه د جامع الصغير او دغه رنګ چې د لوی موطا امام محمد ویلوي تصنیفات زموږ فقه حنفیه باغ باندې بناله هو ته الله سره سم عمل وکړه او ته چې کله الله ته مخامخ شوم کنه نو ډیر زیات یریدم د سړی چې دم لچ را باندې راغی ویراته وی چې اے محمد مې یریګا ته ولې یریږي ما خداغه وخت نستا په سینه باندې جهنم ور حرام کړی دی کله چې مې دا اراده کړ چې تا ته جن علم درکو ستا په سینه مر جهنم ور حرام کړی دی. وی دا غینه بعد وی دی وی چې زه ډاډه شم نیمه الله ته چې الله زما استاد امام ابو حنیفه رحم الله هغه څنګه دی ویراته چې خو په نورم دیولیو چې درجو کې نو علم دا د الله صفت دی. ځکه هویم د الله نبی فرمایي وی 2 سيزونه دي وی د دې جمع کېدل وی عزتمندو چینی وی دا په وزن دا تلکی وی دا قیامت کې چې کله میزان چینو تل اولګي وی دغه وخت کې به اعمال وزن کیږي په دې عملونو وزن کول کې د یو څو سيزونو وزن ډیر زیات بوي. وی د شهید د وینې هم تل لګيږي او د عالم د قلم سیاهي وی دا هم تل لګيږي. وی داغه باوجود چې دا مجاهد او دغه رنګ د شهید دغه څومره لوی مقام دی او څومره لوی تکلیف په تیر شوی دی د خدای د دین لپاره او د عالم د قلم نه چې کوم سیاهي تل را وی چې کله تل د میزان تشي وی د عالم د قلم د سیاهي د شهید د وینې نوم زیاته درنه وی کومه صدقه او کومه پیسې حلال چې ستا په بچو باندې ولګي چې ستا په بچو باندې ولګي وی دا په تل د میزان کې چې د صدقې په باره کې باقی طریقې دی وزن بزیاتی. بل طرف ته حضور پاک علیه السلام چې فرمایي وی وزن بزیاتی وی د کوم سيزون وزن بزیاتی وی وزن به د هغې چې نو چې د چا بهترین چې نو اخلاقی اخلاق نرم کلامی او دغه رنګ صبر چې نو اختیار کو د عفو چل اختیار کو چې عفو څه ته ویل کېږي. دیو جن حدیث مبارک راځي وی کوم انسان چې غیبت کوي کوم انسان چې بڑا کې بغض چې نو ساتي وی دی هر وخت په ګناه کبیره کې دی هر وخت په ګناه کبیره کې دی.
او دا داسې ګناهونه دي. ما د امداد الله انور صاحب یو کتاب کړه، هغه کې لیکلي وي چې کوم سړی غیبت کوي وی الله برده توبه نه قبلې، وی کوم سړی چې غیبت کوي وی په وخت ځان کدن کې بعد کلمه شهادت جن نصیب کیږي. غیبت دا نه دی چې راغه کېشته، غیبت در چې دغه بغیر موجودګۍ کې خبره کوي هغه په خپګی دي غیبت ویل کیږي، چې پګینی هغه ته بهتان وایي. دیو جن دا ګناه کبیره ده. مسله زمونږ د فقه دارا قبل فرض بیا هغه کس ته پته لګېدلی وي چې د غیبت کړی دی نو بیا ورشه چې نو دغه نه معافي وغواړه، او که هغه ته پته وي نه لګېدلی نو بیا دغه نه معافي غوښتل چې ضروري نه دی، بیا څه نیک اعمالو که هغه ته چې نو هدیه که ور وبخوله. موسی علیه السلام په زمانه کې یو چغل خور یو د یو خبره یو ته وړه بل هغه بل ته وړه، او خدای باران نه کو باران د امت د حضور پاک علیه السلام دعاګانو د وجه نه بچ دی، د حضور پاک علیه السلام د شان با برکت د وجه نه بچ دی. ورنه پته نه چې دي خلکو نه بس چې نه جوړېدل. نن عزت بندو کوم الله چې دومره رحیم او کریم دی مو تعالی شان را کړی دی، د امت ته یو امتیازي چې شان او حیثیت چې ور کړی دی هغه وی راشه په اخلاق باندې. دین وګوره، تاریخ وګوره، دین چې ټول نه زیات خور شوی دی نو دا په اخلاق سره خور شوی دی. ډیر کم چې نو دا دغه رنګ په دعوت سره او دغه رنګ چې په تبلیغ سره او دغه رنګ په جهاد سره او دغه رنګ په نور سره روستو چې خور شوی دی. د ټول نه زیات دین چې په امت کې راغلی دی دا په نرم کلامه سره راغلی. ځکه خو وایم انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. الکه صابرین چاته وي چې ته ته سم ډېر خبرې مو کې کنه او دې ته مهم نرونو ګرځي نو دې ته صابر جن ویلېږي، او چې ته خبرې ور خوستا صبر په دغه ختم شو. نو دې صابرین له اجر څومره دی؟ مفتی شفیع مولا لیکلي په پرد د قیامت په الله تهجد گزار براولي، دومره تهجد کړی دومره ثواب شو، دومره صدقه کړی دومره جن اجر شو. دا یو څه وی صابرین مرا شي الله به وي وی د دوی د اجر او ثواب لیمټ نشته، حد نشته، دوی ځان سره څومره جنت ته وړي شنو یو دي سي. بل حدیث مفتی شفیع مولا لیکلی دی وی کم سړی چې په دنیا کې د باندې ظلم وشو، زیاتی وشو، خپه شو رچانا خو ته منه پهلو کو عفو وته وکړه ای پر د قیامت په حساب کتاب نه مخکې وی دی بل اعزازي تور باندې جنت ته داخل کی. وی خلق ورته ګوري دا کم خلق دی لکه دا شهیدان دي، دا عالمان دي، دا بزرگان دي، نیکان دي. نه 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 وی دا هغه خلک دي چې په دنیا کې بل ته عفو کړی دا موت چلز د ګدا عفو موت نن په یوې خبره باندې د خپل گاونډي سره د خپل جن مسلمان رور سره بیا په کلونو چې خبره نه کو. دیو جن د الله نبی فرمایي وی چې کوم مسلمان د بل مسلمان رور سره د درې ورځې زیات تعلق بنه پریری او که درې ورځې زیات تعلق پرې ودل د تمام څومره نیکي دي وی دا د اسمان او د زمکه ترمنځ معلق د خدای دربار ته د زینه. او بیا الله نبی فرمایي وی بغض او حسد او نفرت وی دا خدای نیکي دا سيزي دا حسد او دا بغض وی دا خو نیکي دا سيزي وی لکه څنګه چې اور بل یو ته په اوچ خشاک ورواچي نو چې اور بل نو شینم سيزي خو اوچ خو اسم سم سيزي وی دا نیکي دومره زر مقبول نیکي چې نو سيزي. موتر خپل مسلمان رو سره محبت کو اگر یوځای کو اغله ورشو داغه ته بیمار دی داغه ته پوسټینو کو هغه تکلیف دی داغه مدد جنو کو. در مسلمان شان نشان مور بلار دی بوډاګان شي داغي خدمت کو. سليمان عليه السلام ته پر الله ته وی عزت ته چې نو لوی د خپل قدرت عجایبات خین ویراشه وی بحر سمندر تراشه جبريل عليه السلام وسره دي جنات وسره دي آصف بن برخي الويل وی جن هغه خلق چې هغه ته اسم اعظم یادو ام وسره دي لوی اولیاء الله وسره دي او چې څنګه بهر لوی سمندر په غاړه کې ودره خو سميونه لیدل. بده جناتو کې جن عفریت داغه نمو هغه ته سمندر ته دن لار شمات الله ویری جزات سخیم وی چې غلا ډیر وخت تیر کې بعد کراغي بما سمونه لیدل. یاسب بن برخي ته تلارشه تو ګوره چې سدي وی هغه چلار وی لکسات بعد راغی وته چې دن په سمندر کې یو محل دی خو عجيبه محل دی خو تاسو نه حیا راتله او تاسو نه اجازه نو طلب کړو ځکه دن ورناله. سليمان عليه السلام دن ورغی چې دن محل کې وکړل یو نوجوان نه عبادت کوي ډېر خشوع سره عبادت نه پاره شو الکه څومره وخت دی شو هغه ورته 1500 کال مې د عبادت وشو ورته تا ته چیر وټه وی چې کلم وخت شي وی سوکراشي ماته چیر وټه راګي او واپس بیازي ورته دا ته څنګه ملو شو ورته د ما مور پلار بوډاګانو هغه به ماته همیشه دعا کوله خدای زموږ دې بچی ته عمر دراز ورکړي د په عمر کې برکت واچي دا دعاګانې به راته کولې. هغه وفات شو زه واپس رالم د سمندر په دې غاړه تیرېدم
چې مې قتل وی په دې سمندر کې یو سورنګ شانو شو هغه ځان تراخ کلم چې راخ کلم دنه پکې دا جزیره او محل او د تاغه وخت چې راغلم لا اوسه پورې پکې ډېر زیات حیران شو او هو دومره لوی عبادت وی جبرئیل السلام راغی ورته وی حیرانې غما د ټول په اخره کې به یو مت راځي او 2 رکعات نفل بکی د دې عابد د 500 کال عبادت نه به زیات اجر ورکړو موږ د خپل مشرانو قدر وکړو د خپل سپینګیرو او د خپل چینو داسې د مور د ترور وغیرہ د دې قدر وکړو قدر موږ د قدر نه دی پیژندل مسلمانان جوړ شو او مسلمانان چې جوړو کې پلار نه خپلار جوړ شه او کو دغه رنګ چې نه زوی نه خزوی چې نه جوړ شه اوس دا معاشرتي جون کې بدا به جوړیږي څنګه چې زمونږ استاد دغه څه چې کور زندگی بهر زندگی د معاشرتي لین دین دا ټول چې صحیح شي اوس دا به ټیکي اسنه ټیکيږي د دنیا معمولی شان وړو کې شانکار دیم بغیر مهنت نه کیږي اوس دا مهنت پراله د صلاحیت پراله د خوده په دین باندې به خرج کې او دا چاره هیڅ قسم مس پته مکیګم لا اسالکم علیه اجر ان اجری الا علی الله ور اخلاص سره عمل کې اسنه چې ستا پیدا راغی چې زباله کې دین غټ بیان وکم او ما ته خلک غټ سړی وای او هو بسر سره لاړه او کته کې رته بدو کوم ما ته خلک خسړی وای او ما ته خلک سخی وای او ما ته خلک ډېر لوی عالم براته وای نو ګوره دا یا ساته د جهنم لومبنه ور دا پتا باندې بلیږي ګوره چې دا عمل د الله تبارک وتعالى د رضا لپاره وي د کې نام نمود د کې شهرت د کې ریاکاری د کې داسې زونه نه وي دا د الله لپاره دی د الله لپاره کله چې اخلاص بږي وي د الله لپاره وي بیا ته ګوره مخکې به الله تعالی توفیق درکړي د مخکې چې څومره دی تا ته به الله په دین کې توفیق درکړي ستا د وجې نه به خیر چې نه خورېږي خپل اخلاق صحیح کو عزتمندو دې لپاره د الله په لاره کې وخت لګول عزتمندو دا انتهایی ضروري دي تاسو ته بس اخیره خبره کوم خو پاسه ونه غوري تاسو دنیا کې د تاریخ وګوره تاریخ کلم چې دعوت او د تبلیغ کار په کوم ځای کې روکو شوی دی او د دعوت کار روکو شي په قضیه کې د دین ترقی ولاړه او د دین ترقی خو څه کې چې دنیا هم تباہ شوی ده پرې مخکې زمانہ کې دا څومره چې دی بخارا سمرقند وغیرہ دا څومره چې تر د روس پورې دا سلاړ شه د ماسکو پورې لاړ شه دا لوی د علم مرکزونو لوی چې زینو عزتمندو او ډېر قابل ترین خلک پکې خو دعوت قدرت ده څنګه قدرت هر سړی دا وی زه پوهیږم هر سړی ما ته ضرورت نشته بل چاته لاړ شه مره زمونږ مشر ته خبره کوله یمونږ بهر ملکونو تلو چې بهر ملک تلو نو دلته راته کسانو چې لکه لاړ شي چې د کافرانو ته تبلیغ وکړي چې کله هلته لاړو ویراته چې پاکستان کې 100% دین راغلی یمونږ ته چې نه ویراته چې لاړ شي مړ هلته تبلیغ وکړي یمونږ چې خدای پاک کوم ځای کې تبلیغ وکړو دلته وکړو هلته وکړو تبلیغ نو دا د علم لوی مرکزونه دا لوی قابل خلکو لوی چې باقي کې جامعې وي خو چې کله دعوت ودرېده دعوت نو د دین ترقی په دقه ځای کې ودرېده څنګه ودرېده به عزتمندو چې نو دا لوی هر څه چې نو لاړل او بالکل د دین نام او نشان هم پاتې نشو بل طرف تلار شه د دنیا دی بل طرف تلار شه یورپ تلار شه فرانس تلار شه پرتګال تلار شه دا لوی زینو تلار شه دغه زین څنګه تاسو ګوره په دې کې لوی جامعې وي جامع قرطبه جو ته ویل کېږي امام قرطبي رحم الله احکام القرآن په شان لوی تفاسیر چې لیکلي کله چې عزتمندو هغه خلکو کې دعوت او تبلیغ د دعوت کار جن ودرې دا هر سړی یره ویزه د قابلیت په اعلی معیار باندې او ما ته ضرورت نشته ما ته ضرورت دعوت ودرې دا هر سړی خپل قبر کې سملی وای کنه وای لکه یو سړی پويږي هر سړی خپل قبر کې سم دعوت مبارک کار دا بچلې د دعوت تقاضې دا بچلې د تبلیغ دا مبارک تقاضې دا بچلې نو چې کله نه چلولې او دعوت نه کېده ورشه هغه زین وګوره تاریخ گواره په دی باندې هغه باندې هیڅ قسمه جنگ نه دی شوی چیرې مسلمانانو کافرانو جنگ وکړو او دا دومره لوی چې فرانس پرتګال او سپین او دا ته لړل مسلمانانو په سپین باندې شپږنیم سو کال حکومت کړو شپږنیم سو کال حکومت او دا سه حکومت نو امارت اسلامیه وا خو چې کله عزتمند دعوت قدرت ده نو د هغه خلکو زندګۍ نه دین خوسګه چې بیا یا داسې وختو چې 100% مسلمانانو یا 100% جن عیسایان شو اگر ختم شو ختم عزتمندو مونږ او تاسو ته الله پاک دعوت تبلیغ مبارک کار را کړی امام مالک رحم الله فرمایي وی د امت اصلاح وخت پر ناممکن ده صبر د امت هغه کار نه اختیار کړي په کوم کار مې په ابتدا کې د امت چې اصلاح شي وا
او یا کار کم کار دی بغیر دعوت او تبلیغ مبارک کار دی نیکو طرف ته بلل او د بد نه منې کول نن زموږ د بندو موت به څه پیش کو په آخرت کې صحابه کرام بخپل قرباني پیش کړي معاذ معاوض ای بخپل سرونه او لاسونه راغشتي خدای ستاره دین د پاره امداد کړی دی دا سنان ابن سلمہ ابن محبق رضی الله عنه دا چې صحابه په نوم یاد دی دی بوته چې نو چې تشهد قبورنا خدای زموږ د قبرونو په دی باندې گواهی دغه رنګ سن سکر تلارشه عمر ابن عبسه معاذ جهنی عمرو ابن اخطب درې صحابه جنو دفن دي اول تر هغه علاقه وړل وی عالمو او هغه جنوي کله دلته وی جن مراقبه وکړه یې وی چې دا دې صحابه دا صرف درې صحابه نه دي بلکې دې خاندان هم دلته مدفون دي وی بیا هغه ته وی چې دا راته وې تاسو ته مرګ څنګه راغی یو ورته چې موږ ته لوګي په حالت کې مرګ راغلی دی دومره لوګه وا چې زموږ په خېټه کې مروړ جوړ شو مړو او دا غي د وجه موږ ټول خاندان چې دلته پراتی عمر دا خلک سره بار راغلو دا بیت الله شریف طوافونه د حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام چهره مبارک ته داغه ته قتل داغه صحبت پر خودل او دل ترادل د شړو ته سره پر راغلو دې تلک سوچو عزت مندو هغه خلکو هغه هر څه جن پر خودل راله موت ته جون د دین کار جن را رسو امیر حمزه رضی الله عنه عزت مند ابا جن په قیامت کې به پیش کی الله ته شونډه وګونه دا به عامل کی خدای ستاره دین د پاره هم دا کړی دي موت به پیش کو دا د قبر دا تبه دا چې موت پسې اولګي او دا تک کتور تیار شي دا یا ساته غره دا رڼا چې راځي دا به نیک عمل په ذریعہ سره به دا رڼا برازي دا به د دقه رنګ چې د موستا په ژوندۍ کې دین وي البته دنه چې رڼا برازي د ته هیڅ قسم بل رڼا کار نه ورګي وریا ساته پولیس رات باندې تیرېږي ټول تیار بوي اوس دغه پولیس رات باندې رڼا بر کم ځان راځي وی دا به د دنیا نیک اعمال بوي ستابره دعوت تبلیغ مبارک کار بوي ستابه نیک عملونه بوي هغه نیک عملونه به چې دغه په ذریعہ سره رڼا بوي وی څنګه رڼا بوي قران فرمای وی د پدې خلاص پدې شهادت پدې سبابه ګوته کې وی پدې کې بچینی وی رڼا براشي وی دغه رڼا به سره جن روانه وي او د پولیس رات باندې به تیریږي د بعض خلکو کې به سره به دومره رڼا وي وی لکه د نور او د سپوږمۍ په شان زیات رڼا بوي دوی به تیریږي نور خلق وته انظرونا نقتبس من نورکم لک صبر وکا ستاد رڼا نه مونږ پیدا واخلو کنه ای پرشتي به یوسوم کی وخی قیل ارجو وراکم فلتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب اداره دې زنه دي چې دې رڼا ده دا خو دې ځان سره دنیا نه راوړې ده او تاسو په دنیا کې وی چې بس واقسموا بالله جهد ایمانهم کلک قسمونه خورل چې باز زبنګ د دنیا ژوند دی او اخواجن نشته اذا متنا كنا ترابا وعظاما سړی د لامل شو خور شو بیا دې مرا پاسوري شي الله عز قادرم په دی باندې د یو ورځ به زموسته ملاقات کیږي دغه ملاقات کې به تما سره سوي عزت مندو دغه د قیامت د ملاقات نمخ کې په قبر کې الله سره ملاقات وي او د الله د نبی سره ملاقات په قبر کې دغه قبر کې رڼا دراتلو لپاره صحابه به خپل ژوندۍ او خپل قرباني پیش کړي متابسه پیش کو چې موت خدای ستاره دین د پرما سکړي دي کو حضور پاک علیه السلام راته وای چې دا راته وایا چې زما چې د دنیا نه تشریف فرما کېدونه بعد زماره دین د پاره سکړي دي الله تبوسو کی زماره دین د پاره سکړي متابسه پیش کو عزت بندو نن موت تاسو دعوت تبلیغ په نوم باندې आवाज لګي دقه आवाज لګي دقه بل आवाज نه لګي دقه आवाज لګي چې خلکو راشه او خپل الله سره تعلق جوړ کو د دنیا او د آخرت فلاح کامیابی چین سکون راحت چلای خو دې دعوت تبلیغ مبارک کار کې الله په دین کې د دین په مهنت کې خو دې دقه د پوره نیتونه وکړو دا کار د خپل ژوندۍ مقصد وګرځو دا سلور میاشتو د وو میاشتو د کال نه عزت مندو به د خپل ژوندۍ مقصد وګرځو ټول دې ته چې نیت وکړو خو هم نه دا څنګه عزت مندو تاسو بیان وریدم دقه سدا ټول مرګري جو ټول لسمنټ مطالبه لس شیطان راته وي چې صبر وکړه بس دا تقاضا ده نه په دې وخت کې لسمنټ باندې کینم زما پاسم نه بس په دې وخت کې زی په زما کینم اجر به سمره